څنګه چې تاسو ته خو به د سوشل میډیا مختلف پلیټ فارمز دا دغه شوي چې زمونږ د پاکستان مزدور کسان پارټۍ مرکزی چیرمن افضل شاه خاموش نن چونکې هغې په یو نجي دوره باندې روانو برطانیې ته او په پېښور ایرپورټ باندې هغوی ګرفت ته دا خبره دغه شوه چې یاره د هغوی نوم په ایګزیکټ کنټرول لیست کې اچولی شوی دی. د ټولو ناول د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لخوا موږ دې فعل موږ غندنه کوو ځکه چې په یو جمهوري موږ دا ګڼو چې یو اړخ ته موږ وایو چې دلته جمهوریت دی او دلته خلک دا وایي چې یاره لکه موږ ته دا پته نه لګي چې دا اف آی آر په دې باندې په کوم بنیاد باندې شوی دی. دا فیک اف آی آر لکه ایگزیکټ کنټرول لیست کې د خاموش صاحب نوم اچول لکه دا یو ډیر دا موږ ګڼو چې دا یو په ننني دور کې په دې صدۍ کې په کوم چې آزاد رای ده په هغې باندې قدغنونه لګول اوازونه هغه او جمهوري اوازونه دباول لکه موږ دې ته آیا دې ته موږ مارشل لا ویلی شو که دا خو جمهوریت نه دی دا کوم خبره چې روانه ده او موږ ته اوسه پورې دا پته هم نه لګي چې آیا خاموش صاحب په کوم اف آی آر کې داسې څه هغوی څه جرم کړی دی چې خاموش صاحب په هغې باندې اف آی آر کړی دی او هغوی یې باقاعده اوس موږ ته دا اطلاع راغله چې هغوی د پېښور د اف آی ای چې کومه تاڼه ده په هغې کې دی او د هغې نه به دا بوځي اسلام آباد ته او دا ویل کېږي چې دا په دې باندې د انټي ټیرریزم نو موږ ته د هغه اف آی آر هم موږ ته لا اوسه پورې نه دی میلاو چې موږ په دې کې موږ ته دا پته ولګي چې د خاموش صاحب باندې کوم اف آی آر شوی دی او په څه بنیاد باندې د دوی دا نوم دا پر ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچولی شوی دی او دا موږ لکه په پاکستان کې خو زمونږ سیاست د مزدورانو د کسانانو لکه د غریب طبقه سیاست دی مونږ خو لکه نه هغه خبره چې د واکدارۍ تمه لرو په دې ملک کې مونږ خو د مزدورانو دپاره جدوجهد کوو او د مظلوم قومونو دپاره جدوجهد کوو نو آیا مونږ دا نن د دې پریس کانفرنس په بحاف مونږ د دې چې دا کوم اف آی آر شوي دي دا غیر قانوني اف آی آر د دې مونږ غندنه کوو او مونږ دا یو مطالبه کوو د حکومتي چارواکو نه او د هغې خلکو نه چې چا په دې کې ککړ دي او چا دا اف آی آر کړی دی او په څه بنیاد یې کړی دی موږ دا مطالبه کوو چې زموږ افضل شاه خاموش زموږ مرکزي چیرمن د فوري رها کړي شي که چېرې دا رها نه کړی شو نو موږ ډېر زر ده چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې زموږ چې څومره تنظیمونه دي د پاکستان مزدور کسان پارټۍ تنظیمونه په ټول پاکستان کې موجود دي منګه نن دا کال ورکو که سبا پورې زمونږ مرکزی چیرمن رها نکړی شو نو په ټول پاکستان کې به موږ د احتجاج یو تحریک چلو او سبا نه به زموږ احتجاجي تحریک موږ به سبا په روډونو باندې مخې ته راځو. دا کاروي چې کم دی نو دا په پېښور ایرپورټ باندې شوې ده او هغه چونکې هغې روانو د هغوی د کور ماشومان دي هلته هغوی رتلل نو ورسره کور والو لکه څه د پارټۍ څه سیاسي دوره نه وه چې یاره لکه هغوی دې لپاره تلل نو چونکې دا خو د کورنۍ دغه و هغې دپاره دوی تلل برطانیې ته هلته د هغې بچي دي سبقونه وایي روزګارونه کوي مزدورۍ کوي هغې دپاره هغې تلي نو هغه بچیو هغوی راغوستي وو نو په هغه دغه کې دوی سره کور والو ماشومان وو ورسره نو لکه موږ د دې هم غندنه کوو د دې خبرې هم غندنه کوو چې د خاموش صاحب د کورنۍ هم بېعزتي شوې ده په ایرپورټ باندې موږ د هغه بېعزتۍ هم موږ مطالبه کوو چې د دې هم تحقیقات وکړي شي. دا خو موږ تپوس کوو چې لکه په دې سیسټم کې دا اصل کې موږ دا ګڼو چې دا جاګیردارانه سیسټم دی په جاګیردارانه سیسټم کې لکه د مزدور خبره کول ګناه ده موږ به دا وګڼو چې دا اوس کوم حرکت زموږ چیرمن سره شوی دی نو موږ خو دا ګڼو چې دا لکه یو جاګیردارانه دا کیپیټلیست سیسټم دی نو خامخا موږ به دا وګڼو چې دا په هغه بنیاد باندې په دې باندې دا اف آی آر شوي دي لکه موږ خو که د مظلوم سره ودرېدل جرم دی دا جرم به موږ بار بار کوو که غریب سره ودرېدل جرم دی مزدور سره ودرېدل جرم دی نو دا جرم ته خو موږ خو دې ته ملا تړلې ده دې جرمونو ته دا نن چې موږ دلته جړه فریاد راوړی خو همدې دپاره هم راوړی دی چې لکه موږ خو مزدوران یو موږ خو خبره کسانان یو موږ خو لکه د مزدور سیاست کوو موږ خو د مزدور د حقوق دپاره سیاست کوو موږ څه د جاګیردارو د مافیا د دې سیاست خو نه کوو زموږ قانوني ټیمونه زموږ وکیلانو چې کوم زموږ پینل دی هغه هم لګیا دی
موږ به عدالت لاره به همدغه کوو او موږ به ورسره د احتجاج لاره زمونږ راټولو نه اول ځکه چې موږ خو نه پارلمان ته ځو نو چې پارلمان ته نه ځو خو ځو به د احتجاج لارې ته به زموږ سره خو دا یو لاره ده چې احتجاج کولی شو موږ سره خو بله لار نشته